دغه رنګ عزت د جنازې مسله ده. اکثر خلک تاسو ګورئ د جنازې جمع ولاړه وي او د جنازې مونځ کېږي، ډېر کسان مونځ نه کوي. تپوس وکړي هلکه ولې؟ وایي ما له د جنازې مونځ نه راځي. د جنازې د مونځ څه دومره ګرانه طریقه نه ده عزتمندو، ډېره آسانه طریقه ده. او دا یاد لري عزتمندو د جنازې مونځ چې کوم دا مونځ پکې وایو، مونځ موږ سبق ته وایو، هغه سبق او اورات او دعاګانې چې وي دا پکې د سره فرض دي نه. په جنازه کې عزتمندو صرف دا 2 فرضونه دي بس. په جنازه کې ودرېدل فرض دي، هغه هم هغه کس چې تندرسته وي. قیام پکې فرض دی او 2 نمبر فرض چې کوم دی هغه 4 تکبیرونه ویل پکې فرض دي. نو تاسو په خپله سوچو کې عزتمندو تکبیر چاله نه ورځي؟ د تکبیر معنی الله اکبر، تاسو له الله اکبر نه درځي. وړوکي ماشوم له الله اکبر ورځي، چې مسلمان یې هغه له الله اکبر ټکې خامخا ورځي، ځکه روزانه 5 وخته په اذان کې اوري. نو د جنازې مونځ څومره آسان شو، ودرېدل هم ته شیخه مزېدار ولاړې سوټېډ بوټېډ او الله اکبر هم دله درځي. نو بس قصې ختمه. په جنازه کې 2 فرض دي او دواړه بالکل آسان دي. نو ته ولې وایې چې د جنازې مونځ ماله نه راځي؟ نو دا فرض خو دې راټول کا کنه. او د جنازې مونځ په خپل هم فرض دی او دغه 2 پکې فرض دي او هغه بالکل آسان دي. 4 تکبیرونه چې کوم انسان جنازې مونځ کې ساده ولاړي او بس صرف ولاړ دی او د 4 ځلې الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر صرف دای مو ویل مونځ یو شو. البته بهتر او سنت طریقه دا ده او ښه طریقه دا ده چې انسان اول الله اکبر وی، سبحانك اللهم دی وی، هغه دله ورځي. هغه ارموز کې ته وی که دله نه درځي بس یو ځل وایه الحمد لله رب العالمین، سورة فاتحه پکې ووایه هم صحیح ده. نو یو الله اکبر یو شو. 2 الله اکبر دی درود شریف ووایه، درود شریف خو تعالی سم درځي، اللهم صل هغه پکې ووایه. چې 3 الله اکبر دیو کو نو دلته صرف یو دعا ده او هغه ویل ما تاسو ته فرض نه ده، سنت طریقه ده. نو هغه اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا چې دا نه درځي نو داسې وکړئ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. څومره اسانه شو. دا خو اکثر خلکو اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. یاره دام نه درځي نور درته اسانه بیانوي عزتمندو، خو مونځونه مه پرېږدئ. کیدای شي ستا د دعا د وجې نه ته ډېر ایمانداره کس یې، ټیک د مونځ خو دله نه درځي خو نور ډېر ایمانداره کس یې، کیدای شي ستا د دعا د وجې نه دا مړی خدای وبخي. نو نه دي پرېغوستل پکار. بعضې کسان مثلا مونځ او دس کې کمزوري خو نور ډېر زیات ایمانداره خلک دي. نو الله ته خو د چا یو صفت خوښي د چا بل صفت خوښي. نو د دې وجې نه عزتمندو که دغه دعا هم نه درځي اللهم ربنا دعا خو درځي که نه مونځ کې اخره کې ته وایې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار، دقه دعا پکې ووایه. نو نوی پکې یو څیز هم نه شو، یو سبحانک اللهم شوه، 2 درود شریف شو او 3 چې کوم دی اللهم ربنا شوه او 4 تکبیر دی وکړو مونځ ختم. څومره اسانه طریقه ده. د جنازې مونځ مه پرېږدئ. کله ناکله داسې کار وشي عجیبه کار، هغه مړی ډېر بزرګ مړی وي، الله ته نږدې مقرب انساني ولی انسان وي، یا الله د هغه بخښنه کړي چې هر څوک دی خو الله یې بخښنه کړې ده چې کوم کسان د هغې جنازو کې الله رب العزت د هغې د وجې نه د هغوی مغفرت وکړي. نو دې وجې نه په وړو وړو بانو باندې عزتمندو بعض وایي کپړې مې ګنده دي. نو لکه ته دومره خیرن یې ګنده کپړو کې ګرځي، شرمېږي نه؟ ولې خیرن ګرځي، ولې ګنده ګرځي؟ او دسمات یې دې پکې کړی دی که څه چل شوی دی؟ ولې څه باندې خیرني؟ یو خیرني وي عزتمندو ټیک دی، خیره پېشته مکروه خبره ده چې دې کپړو سره مونځ کې، خو فرض دې پوره کېږي مونځ کوه.